کوي الله پاک چا لیدلی نه دی خو په قدرتونو به یې پیژنې. په هر کار کې مددګار دی رب زما. د ده ګورې نظر نه لګي خو دا د شپې موټرسایکل هم چلی. الحمدلله. دا لویو لویو دریابونو ربا هم د ځمکې اسمانونو ربا زه درته سوال په عاجزي کومه خالق د واړه جهانونو ربا. ده چې دی نو وعدې نه دی کړی او کور کې هم دغه سخر ته څه نه وی شیره ګزاره وکړه. هغه دین مو دوی چې ګزاره وکړه خو ګزاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو بلال یم ستاسو ورور او دا ټیم کې د بونیر چغرزو په علاقه کې یم او یو ښکلې نظاره ده دلته کې. دا درته ښیم ملګري را سره هم ډېر دي د هغې تعارف هم در سره کوم. ډېر لاندې نه بره راختلي وو ماشاءالله. دلته کې یو حافظ قرآن دی چې په سترګو باندې ړوند دی نظر یې نه لګي او هغې سره هم پکې ملاقات وشو. د هغې سره به هم خبرې اترې کوو. مولانا زیدالله صاحب دې خواته راغلي زیمه شکیل حبیب بی دی او دا نور چې دی دا د دې ځینو ملګري دي را سره. دلته کې چې مونږ څنګه راغلو نو ګاډۍ لګېدلې وه شاته به درته ښکاري دی کې پلي ملي دي او دغه دي. دا د دې حافظ صاحب خپله ګاډۍ دلته کې لګولې ده ماشاءالله او دا دی د قرآن حافظ او نظر یې نه لګي. نو دا هم د الله پاک چې دی په قدرتونو کې چې دی نو یو کوي الله پاک چا لیدلی نه دی خو په قدرتونو به یې پیژنې. نو دا هم د الله تعالی په قدرتونو کې یو لوی قدرت دا دی چې په سترګو ړوند او ماشاءالله حافظ قرآن. حافظ قرآن صاحب ستاسو څه نوم دی جی؟ زما نوم دی حسین احمد جی. حسین احمد صاحب د قرآن مجید یو څو آیات راکې ووایې جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم. ماشاءالله جزاكم الله. ماشاءالله تاسو به چې دی تلاوت هم اورېدلې وي ډېر ښکلې تلاوت یې وکړه او دا حسین قاری صاحب د قاری صاحب په باره کې مو دا واورېده که نه جی چې دی یو ځل د چا نمبر یې زده کړي یا د چا نامې یې زده کړي ښه جی هغه ورته 2 کاله بعد یا 3 کاله بعد چې تپوس ترې وکړي هغه ورته یاد همداسې ده. حسین احمد قاری صاحب صرف یو ځل مې سره تعارف وشو. زما څه نوم دی؟ ستاسو جی د ده نوم شکیل حبیب دی او او ستاسو نوم بلال دی. زه د کوم ځای یم؟ تاسو خو جی د دې 400 دی تاسو افریدی دی. ماشاءالله یو ځل ورسره صرف کېناستو هسې داسې لرې مختصرا تعارف ورسره چې دی مولانا زیدالله صاحب وکړو. دا راته ووایه چې واده دې کړی دی او که نه؟ یا جی واده مې نه دی کړی. ما خو چې واده ته خبره دي عوامو د ورمخکې په صلات اخلاص را سره وکړو ځکه د هغې چې زمونږ مین وجه دا ده چې زمونږ والد صاحب دی د هغه خو مکمل نظر نه لګي. زمونږ خو الحمدلله لږ 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 په دې شته سات شکر دی شکر دی. بله خبره دا ده چې زما بل ورور دی د هغه هم نظر نه لګي. بل زما دوه خویندې دي داسې زمونږ خانداني حافظان یو. او بله د ده اوس مې د قاري صاحب نه واورېده د هغه قاري صاحب نه زاهد قاري صاحب نه مې واورېدل چې دی د ده ګورې نظر نه لګي خو دا د شپې موټرسایکل هم چلی. الحمدلله ماشاءالله حافظ هم دی. لیټ پکې نه وي او موټرسایکل ښه چې لیټ پکې نه وي یلی چلی که لیټ پکې بیا صحیح نشي چلولی بیا خو چلولی شم خو لیټ ډېر زیات چوتي ځکه چې بیا ما ته پته نه لګي که نه. ملګرو چې لیټ پې لګېدلي نو دی بیا موټرسایکل صحیح نشي چلولی بیا ورته پته نه لګي او چې لیټ پې بند وي نو بیا چلولی شي. او دا زموږ د ملګرو نه یو اپیل کوي او دا اپیل به تاسو کوم اپیل چې وکړه ده چې دی نو وعدې نه دی کړی او کور کې هم دغه دی. نو ماشاءالله سړي کې چې دی حافظې هم ډېره مضبوطه ده. د موبایلو نمبر یې ورته چې دی په یادو یاد دي. څو پورې نمبر یې به ته ملګرو یادي؟ یاره جي هسې کمې نمبر یې خو چینو دغه 600 نمبر یې په یادو. ماشاءالله زمونږ د موبایل میمورۍ نه الله پاک ولې چې دی کمپیوټر مضبوط ورکړی دی. او بله خبره دا ده چې دا واده هم نه دی کړی ځان یې دلته کې وګوره ګاډۍ لګولې وي. نو زمونږ چې کوم کتونکي ملګري دي
تلاوت په موریدلی وي صرف د سینه کې چې کوم کلام الهي پروت دی د دغه په د واسطې سره ته ورته خپل زیپیسا نمبر ووایه چې څوک دو نه وایي چې هلکه دا پیزانو روپۍ دي ووالي بیا په مونږ خلک دا شکم کوي. زما نمبر چې دی 0334 95 48 733 یعنی مطلب 033 4 9 5 4 8 7 33. ماشاءالله ملګرو دغه نمبر یې دی او چې زمونږ کم کتونکي ملګري دي نو د دې حافظ صاحب د واده دپاره چې چا مو سره لاس اخلاص وکړو انشاءالله الله پاک به ورله په دواړه جانه باندې اجر ورکوي که خیر حافظ حسین اصل مقصد جی زمونږ دا دی که نه جی چې لکه مطلب میاشتې و نیمه دې واده ته لکه پاتې ده که نه ښه جي زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې که چا وسه څه کېږي د الله د رضا لپاره خالص بدل به الله پاک ورکوي موږ سره څه نشته زمونږ اصل مسله دا ده چې یوه نیمه توله سره لکه مطلب 2 تولې سره دي ځکه چې 1 لک روپیو سره د سامان ویښي دي مسخر ته څه نه وایي شیره ګزاره وکړه هغه خو دین مو دوی چې ګزاره وکړه خو ګزاره هغه ته خوار وختي مینت کوو سخر ورسره ګزاره نه کوي صاحبه اوس دې وختي دې مونږ ته یو کیسه وکړله که نه تا سره ډریور څه کیسه کړې وه هغه ورته وکړه د کیسې مقصد خو دا و چې یاره زه به د یو ګاډي سره ومکلینډري به مې کولم چې 200 روپۍ به کور ته راوړم نو هغه به ما ته وي یار په دې ګاډي باندې سوچ چې دی دا پوره اړه وه چې مطلب دا بیټري نه خالي کېږي ما به وي ټیک ته نو هغه ما دا یو پیره ما داسې نیم راوړه هغه څه ونه بله پیره مې نیم راوړه هغه څه ونه غازي بانډه کې مې چې نیم راوړه او ګاډی مې یخه وجو یاره ما ته ویل لکه دا سوچ ولې داسې پرېښی دی یاره جي مې ذهن مې کار نه کړی او ستا ذهن به اوس کار وکړي ورشه دوکان نه یو تیغې نسوار راوړه نو ما یې ختم زه لاړم دوکان ته چې نسوار مې راغستله سړی اکسیلیټر ورکو په مخه راغی یاره جي د غازي باندې او د توتي کړي په منځ کې کم از کم 10 منټو لار به پیاده وي ما صورت یاسین شروع کړه دا روډ کچاو داسې راومې ځنګل په های سپیډ کې را روان یم په دې کې خدای پاک یو موټرسایکل راوسه هغه ته ما یاره ملګري ما ویسه ودرېد یاره خبرې اترې کولې ما خبرې پرېږده زه صورت یاسین شروع کوم خو چې موټرسایکل کې چې اکسیلیټر یې هغه راواړوه ځان وباسه سړی رانه چې راړو هلته په ګاډي کې یو بل سړی دی هلته هغه سره مې رابطه کوله کوم ځای یې پلان کې دی چې هلکه هغه ته ما دومره نږدې شوي اوس قابو کړه چې دې پورې چړی لرالو په دې چوپال سره سړی و هغه ته ما بس هلکه لیټ پوله ورکړي چې دې معمولي غوندې سلو شو ما به ځان غوټه کړې تخپې وباسه ورته یې کړې چې مونږ څنګه لاړو کسانو مې کوټوال روډه پورې کریانې واغستې هلته کې دا روډ کچول ته یو جم قنتیم ولته هغه سلو شو ما دې غلي غوندې ورودنګل کریانې مې ټولې اغستې مې تاسو دی هغه چې تل لپاره کسانو ته وي کرایي راکړه هغه بیا پیز اغستې نو زمونږ چې کوم کتونکي ملګري دي تلاوت په موریدلی وي صرف د سینه کې چې کوم کلام الهي پروت دی د دغه په د واسطې سره ته ورته خپل زیپیسا نمبر ووایه چې څوک دو نه وایي چې هلکه دا پیزانو روپۍ دي ووالي بیا په مونږ خلک دا شکم کوي. زما نمبر چې دی 0334 95 48 733 یعنی مطلب 033 4 9 5 4 8 733. ماشاءالله ملګرو دغه نمبر یې دی او چې زمونږ کم کتونکي ملګري دي نو د دې حافظ صاحب د واده دپاره چې چا مو سره لاس اخلاص وکړو انشاءالله الله پاک به ورله په دواړه جانه باندې اجر ورکوي که خیر په هر کار کې مددګار د رب زما